د دې میاشتې نوم الله په قرآن کې رمضان اغستی دی. رمز په عربي کې سوزش ته وایي، سوزول. که تاسو خیال وکئ د فارسی کې یو شعر دی، میان عاشق و معشوق رمز است، کرام کاتبین را هم خبر نیست. وی د عاشق او د معشوقی په منځ کې یو داسې رمز دی رمز معنا یو داسې سوزش دی، یو داسې درد دی چې د کرامن کاتبین ملائکو تم پته نه لګي چې دا څه درد دی او څه سوزش دی. نو رمز په عربي کې سوزش ته وایي. اوس دړه درد ډیر سیزونه داسې دي چې هغه په بیان کولو د چا په سمجھ کې نه راځي. خو زه تاسو ته وایم چې زما اړه کې دومره درد دی، یا زما خپو کې دومره درد دی، یا زما لاس کې دومره درد دی، دا به په بیان ستاسو په سمجھ کې بالکل نه راځي. دا پته به زما زړه ته لګي او ما ته به لګي چې د دې څومره زور دی. اوس عربي کې رمز سوزش ته وایي او دې میاشتې ته الله د رمضان نوم ایښی دی. علما لیکي چې رمضان د یو کاڼي نوم دی، او هغه کاڼی د سمندر په سطح باندې پروت دی. کله کله دا سمندر چې دی دا په جوش کې راشي او دا تصور کوي چې زه اوس دا ټوله دنیا لړکوم. علما وایي چې د دې کاڼي انداز چې کوم دی هغه د چیلی د سر عمره دی. نو دا کاڼی الله دې سمندر ته ورمخامخ کی، چې ورمخامخ کی نو یو چس ناری کی او دا ټول سمندر یې رکی او په خپل ځای ودرئ. په دې میاشتې الله د رمضان نوم ځکه کېښو چې په دې 11 میاشتو کې د سمندر عمره ګناهونه چا کړي او په دې میاشت کې خدای ته رجوع وکړي نو دا د 11 میاشتو ګناهونه الله په دې یو میاشت ختم کړي. بلا خبره دا ده چې صفا الله مهرباني ده، ما کې ډېر عیبونه دي، خو په افریدي قوم کې الله پاک جبه ما ته ډېره صفا را کړې ده چې زما په خبره پوه نه شي که نه نو هغه به بس دا دیوالی په خبره باړو نه پوهېږي. په دې مې پوه کوي چې د 11 میاشتو ګناهونه به
څنګه خدای پاک نه معاف کوي په دې میاشتې باندې؟ چې کوم سړی دا الله په مخصوص صفاتونو کې ځان د خدای سره مشابه کی، خوراک خدای نه کوي ته نه کې، سکاک خدای نه کوي ته نه کې، جما خدای نه کوي ته نه کې. ٹھیک شو؟ په مخصوص صفاتونو کې سړی خدای سره ځان مشابه کی، نو الله پاک به یو لسو میاشتو ګناهونه ورته څنګه نه معاف کوي؟ عزیزانو، دا د رمضان معنا ده. بل د رمضان فضیلت دا ده چې د قرآن کریم نزول چې دی د اسمان نه، هغه الله پاک د رمضان په میاشت کې شروع کړي. قرآن کریم غوندې عظیم کلام د رمضان په میاشت کې شوی. خو د قرآن معنا دا نه ده چې تاسو په روژه کې صرف حافظ پسې ودرېږئ او وای ورئ. قرآن بذات غرض چې د عزیزانو ادا دی چې دا قانون دی. قانون په دې ټکي پوهېږئ؟ دا قانون دی. کوم شونه چې قرآن منع کړی دا ابه نه کې، او د کوم شي چې حکم کړی دی چې دا کوه نو هغه به کې. دا قانون دی. قرآن صرف نمائش نه دی. نن ستا په ملک کې 45 کاله وشو، قرآن د نمائش په طور پر منل کیږي. د نمائش په طور جشن کیږي. 27 رمضان باندې صاحبہ جشن قرآن کیږي او پلانے کیږي او پلانے. دا قانون دی. تاسو وګورئ په دې سرکونو باندې د حکومت پولیس ګرځي. کم ډرایور لارای موټر سیکل سوزکه ډټسن وغیرہ وغیرہ چې د قانون خلاف ورزي وکي، فوراً پولیس ونیسي او پرچا ولا ورکي. عزیزانو، دغه سي تاسو سره د الله پولیس مقرر دی چې هغه ته کرام کاتبین وای. سده په یو ولی ناشتي او سپ بل ولی ناشتي. پولیس دی. ستا ټولو حرکتونو ته ګوري، او چې کوم حرکت غلطو کې فوراً دی ونیسي او پرچا دل درکي. ار ورځ هغه پرچې ستا جمع کی، بیا دغه پرچې به د 2 ځای کې پیش کی. د زیارت او د پیر په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قبر کې پیش کیږي چې ستا پلانی امتی د پلانی زوی په دې هفته کې دا کارونه کړی، او په قیامت کې به خدای ته پیش کی. نو عزیزانو، لوی خیال بدا ساتي چې د الله د قانون خلاف ورزي ونه کوي. لوی خیال بدا ساتي. بلا خبره درته وکم، په دې روزه کې که تاسو خیال وکړئ د دې پکوړو د مربی او سموسې او دا گند بلا چی دی دا بازارونه ته ډکی.
هر سړی چې ګوري ګوتای بیلاس کې نیولې رو جماعت روان دغه وخت کې یو خیال بلم پکار دی چې ما خو دا سموسې واغستې او کې دیشي داسې خلک می چې د سموسو باندې تیریږي او وسی نه نیشي اغسته اوړې ورته کی نو زه خپل ځاني رښتیا درته وایم د بل چا ذمہوار نه زه خپل ځاني کلونه وشو چې ما نه یادېږي چې ما پروژه کې دا اهتمام کړی چې رو جماعتي له سموسې والا او پکوړې والا او پلانې والا او پلانې والا بس خو چای باندې یو پیاله ځکه چې دا خو نشي کولای چې د ټولو غریب دنیا غریبانو باندې ته سموسې تقسیم کړي لیکن دا خو کولای شي کنه چې د دنیا غریبانو کې بعضې سموسې به نشي خوړی نو زیم نه خورم دا خو کولای شي زیم نه خورم بل دا چې په علاقه او محله او گاوند کې با دا خیال کوي چې اسنه چې د چا پښمنه نه د چا ماخامه خواري که په یو محله او یو علاقه او یو کلی کې یو ماخامه او پښمنه د چا خوار شو الله به په ټوله محله او ټوله علاقه جهنم ته بوزي په دې خوشفهمۍ کې مبتلا کېږي چې روزه کې ما پس پسې ختم وکړو او صاحب د ختم په شپه باندې چای دی او مټیای دا او لفافي دی او څه چل دی او ختم مې کړی دی او پلانې دی او ډنګړې دی این خیال است و محال است و جنون دا د یو لیونتوب خیال دی چې ته پکې مبتلا یې دا لیونتوب دی دیکھو وګورئ یا الله زستا تابعدار هغه پرېدا تاسو ته وایم زستا تابعدار څنګه تابعدار بس غلام تړلې چرګ دی او زه درته وایم چې خدانو راکه کنه یو 200 روپے یاره جی دې کې خبر ته دروغجن شمه او بس نور دې تړلې چرګ متابعدار دې ته په ایمان او استاد تابعداري به زو منم ها او تاسو ټول داسې یې کني زد سیم کنه په ما دا خیال نه کوي دا چرته ځان ته بزرګ وینا غله په لار تیرې ده نور غله ناست ورته وې څوک یې الکا وی چې څنګه یې دغه سیو مطلب دا چې تاسو مغلې مونږه مغلې په لار تیرې کو په آرام کې نه مونږ ټول داس تابعدار دیم غلام دیم خادم دیم بس حکم کوا اور حکم تو ہوا ہے تو خلینا ہو بس دیکھوئی کی تھا ٹوپ کا دیکھوئی تھا وہ اس میں وجلے تاسی بوائی کہ نہ بوائی تابعدار دیم غلام دیم تړلې چرګ دیم چاکور او باسم راشه لګوینه مې د پکار نو د امینه دی ته وي
چې اوس را روینه وباسي داسې به وایي که نه به وایي